د قرآن کریم ترجمه زده کول، د دې معنا مقصد زده کول، دا د قرآن کریم په تقاضو کې دي، د قرآن کریم په انسانانو باندې په لازمی کارونو کې دي. هغه شی هغه دی پرېښودی دی، نو دا هم په بیادبۍ کې راځي. نو زمونږ ډېر شی کارونه داسې چې هغه د بیادبۍ دي. نو په کار دا دی چې موږ خپل ځانونه د دغې بیادبو نه وباسو. مړو باندې چې کوم څادر اچولی کېږي هغې باره کې شریعت دا ویلي چې سیده ساده څادر دی په هغې باندې د پردې دپاره اچولی کېږي، ګلدار هم نه. ولې دا د واده قصه خو نه ده، دا خو د غم خبره ده، نو ساده پکار دی، ګلدار هم نه دی پکار. لیکن اوس عام طور باندې داسې څادرې ګلدار ساده نه میلاویږي. جزء خیر دی، خدا د قرآن آیاتونه خو دې پې نه یي که نه، د الله نومونه دې پې نه یي که نه، په هغې باندې اسماء الحسنا یې لیکلي، بعضې باندې داسې اسماء الحسنا یې پې لیکلي. هلته کې چې ویسي نو کله کله سیلۍ والوځئ، هلته کې چې کله مړی کوزئ قبر ته، نو هغه وخت کې هغسې کې څادر ترې لرې کړي، چاله ورکوي او داسې شتی که نشتي، هلته کې واخلي هخوا ته یې کېږدي، هخوا ته یې گزار کړي. دا ټول د قرآن کریم بیادبي ده. نو د یو آیات د یو صورت بیادبي او د ټول قرآن کریم بیادبي دا یو شان دی، د ټول یو شان ګناه دی. دې وجې نه ځان د دې نه ساتل پکار دي. خبره روانه وه واللیل وما وسق فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون. څه شوي دي د خلکو له چې ایمان نه راوړي. واذا قرئ علیهم القرآن، او کله چې لوستی کېږي په دې باندې قرآن کریم، نو دی تابعداري نه کوي، دی سجده نه کوي، الله ته سجده نه کوي او د قرآن کریم تابعداري نه کوي، د الله د حکم تابعداري نه کوي. بل الذین کفروا یکذبون، بلکې هغه کسان چې کفر یې کړی نو تکذیب کوي، هغې لګیا دي قیامت دروغجن کوي، د الله کتاب دروغجن کوي، د الله خبرې ته دروغجن وایي، د هغې تکذیب کوي. والله اعلم بما یوعون، الله ښه پوه دی په هغه څه باندې چې دا خلک کم په زړونو کې ساتي، دا خلک کم غوږونو کې اچولي او لوښي کې ایښودي دي، خبرې محفوظ کړلي، الله په دې باندې ښه پوهېږي. د ده په دې لوښو کې، په غوږونو کې، په ذهنونو کې، په زړونو کې څه پراته دي، الله ته پته ده. والله اعلم ما یوعون. که دی وایي چې نه زما په زړه کې خدا نشتی، زه خو ښه مسلمان یم، او الله ته پته ده، د عقیدې پته الله ته ده، د زړه پته الله ته ده، علیم بذات الصدور او الله دی. نو کله چې یو سړی داسې کسب کوي، تکذیب کوي د قرآن کریم، د قیامت تکذیب کوي، د الله د حکم تکذیب کوي، نو فبشرهم بعذاب علیم، الله وی زیره ولا ورکه د عذاب درناک. قیامت کی هغې ته به عذاب میلاویږي، او داسې عذاب چې هغه سخت عذاب دی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر هغه کسان چې ایمان راوړی او عمل صالح یې کړلی، لهم اجر غیر ممنون، د دې لپاره اجر دی بې انتها، داسې اجر دی چې هغه ختمیږي نه. څوک دی؟ مؤمنان دي، د هغې دپاره په دې کې بشارت دی. دنیا کې د ایمان راوړ عمل صالح دی وکړو، نو تا دته به اجر میلاویږي، دته به جنتونه میلاویږي، هغه ثوابونه به میلاویږي، اجرونه هم داسې دي چې هغه ختمیږي نه. دا نه چې یو ورځ دی بله ورځ به ختمي، نه، ختمېدونکي نه دي، عمر ختمېدونکی نه دی. بیا دی چې دغه ژوند دی، نو دغه ژوند بیا د ختمېدو نه دی. که جهنم ته سړی لاړ نو هلته کې هم د ختمېدو نه دی، مرګ بیا نشتی. که جنت ته لاړ نو جنت کې هم همیشه دپاره به وي، هلته کې همیشه دپاره خوشحالي ده، هغه د مؤمنانو دپاره ده. الله رب العزت یې زمونږ ټولو هغه نعمتونه هغه نصیب کړي. نو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جهنم نه به بچي، د دغه عذاب نه به بچي څوک چې ایمان راوړلی دنیا کې عمل صالح کړلی. عمل صالح ویل کېږي دې ته چې د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې مطابق خپل ژوند تیر کړي. هغه اعمال کوي چې هغه الله ویلي، د الله رسول ویلي، هغه اعمالو ته عمل صالح وایي.
د شریعت مطابق عمل چې کې ناغه ته عمل صالح وي. اذن علاوه نور چې دي ناغه عمل صالح هغه ته نه ویل کیږي. نو چې څوک عمل صالح کوي د ایمان سره نو دې لپاره اجر دی به انتها جنتونه دی ولا. نو موږ لا هم په کار دغه دي چې موږ دې دین طرف تراشو، شریعت طرف ته دراشو، نیکی طرف ته دراشو. بعضې خبرې سره اوري بس په یو وخت باندې رااله په بل باندې لاړه. یو تم دی هغه چېرته خبره یې کته ویلې ده نو بیا چې هغه کته نو ویلې ده چې په بخاري شریف کې هم دي او په مسلم شریف کې هم دي، نور حدیثو کتابونو کې هم دي ویلې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د سحر منځ او د ماسخوتن منځ دا په منافقانو باندې ګرانی. مطلب دا دی چې سحر منځ څوک نه کوي نو دی به منافق کیږي، دی په د منافقانو په زمره کې د هغې په ډله کې شاملېږي. د ماسخوتن منځ سړی نه کوي دا پې ګران لګي نو دی د منافقانو په لست کې د هغې په ډله کې شاملېږي. هغه وی چې ما خو مونځ کړلی، مونځ مې چې د قضا څه پرېښودی نه دی، خو مونځ مې کړلی کله چې زه به راپاڅېدم په اوه بجې په 8 بجې راپاڅېدم سهار مونځ به مې کو. نو دغې ته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې جمع مانځله نه راځي، دی د منافق باندې دغه مونځ ګراني. دا خو مطلب چې زه منافق شوم جړلې هغه وخت نه وایي زما لوز دی عهد دی چې زه به مونځ به نه پرېږدم. خبره یو سړی واوري هغې باندې غور وکړي، سوچ وکړي، فکر وکړي چې د دې مقصد څه شو، زما په دې باندې عمل څومره دی، د دې خلاف کې زه څومره روان یم. په کار چې هغه وکړي. زما یو غوږ باندې خبر راغله بل باندې لاړه. صورت ختم شو. صورت کې تذکره وه د احوالو د قیامت او 2 تذکرې پکې د کتاب وي. کتاب چاله ورکولی کېږي په ښي لاس باندې او چاله ورکولی کېږي په ګس لاس باندې. اذا السماء انشقت، کله چې اسمان به اوچوي، واذنت لربها وحقت، غوږې ښودی دی د خپل رب حکم ته او لایق دی د شان سره غوږې ښودل. واذا الارض مدت، او کله چې ځمکه به راښکودی شي، والقت ما فیها وتخلت، او به غورځوي هغه چې په دې کې دي او خالي به شي. واذنت لربها وحقت، او غوږې ښودی دی د خپل رب حکم ته او لایق دی د شان سره غوږې ښودل. یا ایها الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک، یقینا تو خود تکلیف تیرا ان کے، مشقت کو ان کے، کوشش کو ان کے، الی ربک در ملاقات در رب پورے مرگ پورے کدحن تکلیف تیرا ولف ملاقین ملاقی کی گی بدا اللہ سرا یا ملاقی کی گی بدا خپل عمل سرا. فاما من اوتی کتابو بیمینی، نو هر چاله چې ورکړه شاب عمل نامه د په خلاص باندې، فسوف یحاسب حساب یسیرا، نو زرد شي حساب بو سرو شي حساب آسان. وینقلب الی اهله مسرورا، واپس کیږي بده خپل حال ته خوشاله. واما من اوتی کتابه، چاچې ورکړه شاغل عمل نامه دا ورا ظاهری رسول شاد دنا، فسوف يدعو صبورا، نو زرد شي غواړي بده هلاکتونه، ویسلا سعیرا، او داخلي کې جهنم ته. انه کان فی اهله مسرورا، یقینا دیو په خپل حال کې خوشاله. انه ظن لن يحور، یقینا د خیالو چې چری بده دوباره پیدا نه کړي شي، راپور ته بنه کړي شي. بلا ولینا ان ربه کان بی بصیر، یقینا رب د باندې خامخالدون کې دی. فلا اقسم بالشفق، خبر دا سینه لکه څنګه چې د خلکو خیال قسم شاهد کوم سرخی د اسمان یا سپینواله د اسمان. واللیل وما وسق، او شپه ګوا دا هغه څه چې دا جمع کوي دا شپه. والقمر اذا اتسق، او همې ګوا دا کله چې پوره شي کمال ته ورسي. لترکبن طبقا عن طبق، خامخا خېږي به تاسو یو طبقې نه د یوې درجې نه د یوې سیړۍ نه بلې سیړۍ ته، د یو حالت نه بل حالت ته. فما لهم لا یؤمنون، څه شوي د خلکو چې ایمان نه راوړي. او کله چې لوستی کېږي په دې خلکو باندې قرآن، نو دا خلک سجده نه کوي، تابعداري نه کوي. بل الذین کفروا یکذبون، بلکې هغه کسان چې کفر یې کړی تکذیب کوي. دی تکذیب کوي، د قیامت تکذیب کوي، د قرآن تکذیب کوي. والله اعلم ما یوعون، الله ښه پوهېږي په هغه څه باندې دا خلک یې غوږونو کې ساتي، خلک یې زړونو کې ساتي، دماغو کې ساتي. فبشرهم بعذاب علیم، نو زیره ولا ورکه د عذاب درناک للذین آمنوا، مگر هغه کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عمل صالح کړل، لهم اجر غیر ممنون، د دې لپاره اجر دی بې انتها. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.
هذا بقيمة الله سبحانه ربنا سلام على المرسلين.